نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم سورة السجدة يوشتم پارا دروشتم نمبر آیت دی رکو د مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چه پا مخی رکو کے ہدایت دا اللہ جل شانہو دا طرف ناملاوی دل بیان شو پدی رکو کے ہم ہدایت دا اللہ پاک دا طرف ناملاوی دل ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل ذکر کی او فرمائی چه من موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات پر کھڑو نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چه طالب من ہم کتاب ترکو داغین پشک کے مکے فدی آیت کی فلا تکن فی مریت من لقائه دا لقائه فزمیر کی دا علماء و اقوال یو قول دادی چه دا لقائه زمیر دارا جیدی دی کتاب پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چه طالب ہم کتاب درکو موسیٰ علیہ السلام نم ہم کتاب ورکڑو دا قول امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ قل تفسیر کی نقل کڑی او بیم قول دادی چه دا لقائه زمیر دارا جیدی لفظ دا موسیٰ تا چه تد موسیٰ علیہ السلام سرا دا ملاقات نا شک کی گما تب موسیٰ علیہ السلام سرا ملاقات کی نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سرا دری پیری ملاقات کری اول پیراج نبی علیہ السلام دا معراج پشپ باندی بیت المقدس تروان نو حدیث دا مسلم شریف کی راضی کہ نبی علیہ السلام دسری لی رکھے سرقوا کی موسیٰ علیہ السلام پا قبر کی پا مانزق لیدو وہو قائم یصلی فی قبره حدیث مبارک الفاظ دانی کہ موسیٰ علیہ السلام پا خبل قبر کے مانزق ولاڑو او منزے کو پا ولاڑ بان نو یو ملاقات دیدیز کی پوشو او دوبارہ ملاقاتی پا بیت المقدس کی دا جمع پا دوران کی وشو چه نبی علیہ السلام بیت المقدس کی پیغمبران اللہ دا معراج پشپا جمع ورکو او دریم ملاقاتی دا موسیٰ علیہ السلام سرا پشپا گم اسمان کی وشو چه نبی علیہ السلام تا پنزوس منزون ملو شو او موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات اکو اغوتی دا منزون زیاد دی اللہ پاک نسوالو کا درخواستو کا چدا منزون کم شید ننہ پیری موسیٰ علیہ السلام پوے نا باندی اللہ پاک سرا نبی علیہ السلام واپسی بیا اکڑا او پنز سلویخ منزون پنہ پیرو کی کم شو دا دری پیری ملاقات نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سرا کڑی بیا اللہ پاک فرمائی چه من دا کتاب دا تورات او دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا پارد ہدایت گرزولو نو باجی پدی کے دا سو اغا بنی اسرائیل چاگا امامان اگرزی دل اغیر نمائی زمن پا حکم بان حاصلک پدیلم پدیزے کی لفظ رازی دا ائمتن وجعلنا منہم ائمتن نو ائمتن علماء دری معنی ذکر کی کہ ائمن مراد فقہا دی ویم مانا ائمن مراد عام علماء دی او دریم مانا دا ائمتن مراد بادشاہان
نو پدی بنی اسرائیل کې من خلق علما کړل فقها مکړل بادشاہان مکړل دی باندې من احسان وکړو او وجد دی چې دی خپل دین د موسی علیہ السلام قبول کو او باغې باندې صبر وکړو او د دوی یقین بیا ورځ د قیامت باندې الله جل شانه با نیکان او بدان جدا کی داغه تذکرہ دا د مرګ نه بعد د زندګۍ یادونه دا الله پاک فرمایي او ورځ د قیامت بجدا خلق جدا کم مومنان جدا او کافران انکار کوونکي د قیامت نه جدا بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا د مکه مشرکان د پخوانو هلاک شوه قومونو په علاقو باندې تیری دی ولې دا غیر عبرت نه حالانکه باغې کو دې د پاره ډېر عبرت کو آیت به نګوري چې موږ دا هواګانې دا وبروانې یو شاړه ځمکه باغې باران وورو او خسته مزیدار فصلونه تیرا زرغون کو چې دا خلک یې خپلم خوري او د دوی ساروي خوري دې د دینم عبرت ناخلي چې ایمان وروړو بیا صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو د مکه مشرکانو ته وی عن قریب الله پاک دا مکه فتح دا تکلیفونه به د مکه زندگی ختم شي او الله پاک به دا مکه مسلمانانو ته راکړي نو دې کافرانو به ټوکې کول دا به کله فتح کی الله جل شانه د دې دوه جواب فرمایي دې ته وایا چې ورځ د فتح کله راشي دې توبه ورځ باندې سپیدا نه ملایي بیا اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح شو مسلمانانو ته اختیار ملو شو کافرانو ته پکې هیڅ قسم اختیار ملو شو کافرانو ملکی ختم ځکه مکه فتح شو مسلمانانو ته ملو شو او یاد دین مراد ورځ د قیامت چې د کافرانو ته ویل شي قیامت پر دی بټوکې کولې د قیامت بلا کړي الله پاک فرمایي چې کله قیامت راشي کدی بیا ډیر و چې موږ ایمان وروړو او بیا به د ایمان نه قبلي چې قیامت کې خود ایمان موقع نه ملاوي نو په دې آیاتونو کې الله پاک دا فرمایي نو فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب وتحقیق سر ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات فلا تکن پستمکیگا فی مریت پشک من لقائه د ملاقات د دې کتاب یعنی تا تبم کتاب ملاوی کی قرآن مجید یا د ملاقات د موسی علیہ السلام چې تبور سره ملاقات کی وجعلناه هدى لبني اسرائیل او منگر زولو دا کتاب او دا موسی علیہ السلام ہدایت د بنی اسرائیل لپاره نو معلومه دا چې د موسی علیہ السلام کتاب صرف د بنی اسرائیل د پاره او د قران کریم بارک الله پاک فرمای هدى للناس قران کریم د ټول خلقو د هدایت کتاب او تورات بارک سوی هدى لبني اسرائیل دا صرف د بنی اسرائیل د پاره دی د بل چا د پاره نه ځکه موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره نو کتابم د غي د قوم د پاره او نبی علیہ السلام خو د قیامت پورې د ټول خلقو د پاره نو قرانم د قیامت پورې د ټول خلقو د پاره وجعلنا منهم او منگر ذولیو بازی د دې بنی اسرائیل ائمه علماء فقهاء بادشاہان يهدون بامرنا چې دې رهنمایي حاصل او لازم په حکم باندې لما صبر ورکړه چې دې صبر په خپل دین باندې وکانو بیااتنا یوقنون او دې زم پایاتن باندې یقین ساتون کې ان ربک هو یفصل بینهم بیشک استا رب فیصلو کی پما بین دوی کی یوم القیامت اور از قیامت باندې فیما باس کی کانو فيه یختلفون چې دې باغی کې اختلاف کوي د مؤمنانو د کافرانو فیصله الله قیامت کې وکي اولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون رهنمائی نہ حاصل ہدایت نہ حاصل دا کافران کم هلکنا من قبلهم من القرون سمر ډیر من هلاکړي د دې کافرانو د مکې نه وړاندې قومونه يمشون فی مساکن دا د مکې مشرکان ګرځي دا غیب کورونو باندې
ان فی ذلک لآیات یقینا بدغ قومن هلاک شدو پد علاقو کے خامخا ډیر نقری افلا يسمعون آیدی خبر نور چزان کی اولم يروا يبين قول اننا نسوق الماء الى الارض الجرز یقینا من روانو بو الى الارض الجرز اغزمک تچا شاړوي وبروان وببئور فنخرج به زرعا پس من را وبازو بدی وبان فصل تأكل من انعام ما انفسهم چې خرید دی فصل نه دی ساریو دی بخبلا ندوی غلخری ساروی واخخری افلا یبصرون آیا دی پدی باندې ځان نه پی دی دلیل نه حاصل یا دوی لیدل نه کی د الله د قدرت ایمان وروړي ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين او وېدا مکی مشرکان کله به ورځ د قیامت کچری تاسو رښتونی یا کله به فتح د مکی کچری تاسو رښتونی قلت فرما یوم الفتح ورځ د فیصله د قیامت یا ورځ د فتح د مکی لا ينفع الذين كفروا ایمانهم پیدا باور نه کیا کسان چې کافران دي د دې ایمان نوړل په قیامت کې ولا هم ينظرون نبدي تمهلت ورکړي شي فاعرض عن پیغمبر علیہ السلام ترتین اعراضک وانتظروا انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دیو انتظار کوي چې چا تب نجات ملاویږي چا باندې عذاب راځي واخر دعوانا الحمدلله